د ابو لهب دو زامن عتبه او معتب دا د ابو لهب زامنو هغه تر د نبی رسول الله چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابو لهب دا هغه دو زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو کو وی عباس هغه دوه وريرونه دي نه ما عتبه او معتب واړه نه ما چرته د ابو لهب هغه زامن هغه چرته ما ته پستر کو باندې ښکار نه شو. نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی وراره هغه هم چرته د قریش سره پټ شوی نو قریش چرته پټ شوی دي دوی به سره پټ شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل تر دا دواړه مال را پیدا کړه د خپل ورونو مال را پیدا کړه ار چرته مال راولا عباس رضی الله تعالی عنہ پس ګرځیدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابو لهب د دواړه زامن پیدا کړ چې پیدا کړو دی ورونو راځي چې تاسو د خپل بل وراره سره میلاو کوم هغه محمد نو وراره دی صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړي راځي تاسو دوی چې دواړه رالو او د نبی رسول الله والسلام مخې ته څنګه کېناستو کلمه ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی رسول الله والسلام ورته کلمه ویل او دوی کلمه ویل بیا نبی رسول الله دا یو په یو لاس کې ونیو او دا بل په بل لاس کې ونیو داسې د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبه د دروازې د درشل نه ملتزم چې ورته ویل شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دواړه د لاسونو نه اونیول او د خانه کعبه د دروازې له لال د درشل ملتزم لا او د سره دغه شانتي لاسونو د دین کې خود د خپل لاسونو په دغه درشل داسې کې خود نبی علیہ السلام او دعاګانې اوختي ډېرې او د دعاګانې د دوی د پاره اوختي او چې دعاګانې اوختي کنه او دا غیزه نه څنګه را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله د مخ مبارک ته وکړه نبی رسول الله داسې مسکی کېدو سخ خوشاله په مخ باندې سم خوشالي و د نبی رسول الله نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ ته ډیره خوشالي وینم الله دې ټول عمر داسې خوشاله لره سوجه ته چې دومره خوشالي ګیننو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي عباس ما الله ته درخواست وکړه چې الله مال د ابو لهب هغه دو زامن خوراک کنه عتبه معتب خورا لراکه کنه الله تبارک وتعالى زموږ دعا قبول کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه متا ته هبه کړو دا می تعالی درکړو الله زموږ دعا قبول کړه وراله مسلمانان شو خوشالي غم زکه چې د ابو لهب زامن مسلمانان شو. نو د فتح مکه په ورځ باندې بیا دوی دواړه شو مسلمانان شو. بهرحال داسې ډیر کسان د فتح مکه په ورځ باندې راتلو یو براتو او مسلمانې د هغه کسانو مراله مسلمانان شو چې کوم د نبی له صلوات و سلام د سر دشمنان لکه د اکرمه رضی الله تعالی واقع مدرتم د ابو لهب چې کوم زوی و دغه واقع مدرتم په 13 جمعه باندې بیان کړو چې هغه راغی بیا څه شو مسلمان شو. ځکه الله تبارک وتعالى ورته فرمایلیو کنه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي کنه نو ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق په دین اسلام کې بیا څه داخليږي ډلې داخليږي نو هغه خلک چې د نبی رسول الله د سر دشمنانو هغه راتلو په دین اسلام کې بیا داخلي دل او نه وتل